الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم زما ډېر عزتمندو مسلمانانو ورونو ستاسو وړاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید صحیح څه تلاوت وفرمایلو رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل الله تبارک وتعالی دی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما عزتمندو دی بر مشین کی لگ معمولی تیز کا بر مشین نه دی بٹن لگ تیز کا سلو دی بر مشین خلان دی زما عزتمندو انسان دا په دنیا کې الله جل شانه یو حالات کې نه ساتي کله دی انسان باندې غم امراضی کله دی انسان باندې خوشحال امراضی کله دی انسان باندې تکلیف امراضی دا په هر حالات کې د الله شکر ادا کوي زما عزتمندو بیان هغه دو موضوع باندې خبره ده یو په وخت تکلیف کې صبر کول او دویم د رب العالمین شکر ادا کول د دو موضوع باندې به مختصر خبره کیږي اولنۍ خبره چې موږ تاسو په دنیا کې کم تکلیف راځي کم پریشانی راځي موږ تاسو به صبر کوو او د صبر باره کې الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
کم سړی چې د مصیبت او د تکلیف په وخت کې صبر وکړو الله فرمایي ډېر لوی اجر به دې له ورکم بغیر حساب بغیر حساب اجر به دې له ورکم او دې به صبر کوي او زما عزتمندو انسان باندې که د معمولی نه معمولی تکلیف هم راشي او د دې بدل وتم الله ورکوي او د دې بدل وت رب العالمین دنیا کې هم ورکوي آخرت کې هم ورکوي او چې کله انسان په وخت د تکلیف کې صبر نه کوي دیو جبانی فرمائی کله یو کور کې مړ راشي نو بعضی زنانا هغه د ډېر غم د وجې نه خپل یاختم د ځان راشو کوي او دغه شان ځانم وهي شریعت کې د دې من راغلی ده دا به نه کې بلکې داسې حالات رالل نو جړه من نه ده حضور صلی الله علیه وسلم په خپل کله چې بچي وفات شو نبی علیہ السلام سترګ مبارک نو کلاړي خدا سم نه چې چوت اوازونه وباسل شور شغرب کول ځان وهل شریعت دې خبرونه منع کړی ده صبر وکړه او دا وایا انا لله وانا الیه راجعون مونږ د الله یو او الله طرف واپس کیږو پیدا کلم الله یو زبم الله طرف ته حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپل بیبي سره ناست حضرت عائشہ رضی الله عنها سره اچانک ډیوه مړه شوله چې کله ډیوه بند شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انا لله وانا الیه راجعون حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایل الله نبی دا خودم رغټه خبر نه ده نبی علیہ السلام فرمایل اے عائشہ هر هغه چیز چې باغې سره زړه پریشان کیږي دا مصیبت ده نو اچانک تیار شو مصیبت ده کړه موږ عام طور باندې چې مړې وشي دا وایو چې نور حالاتو کې سم مصیبت راشي نه وایو چې کم ټیم کې زلخه پکېږي مصیبت راځي په یوسیز باندې وای انا لله وانا الیه راجعون زما عزت مند حدیث کې راځي ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ده کله چې د انسان دا ورکوټه بچي وفات شي نو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمای زما د بنده بچیم واغستو هغه ته نعم الله واغستو به وت الله تفوس کوي زما د بنده د ظلم وم واغستلا دی وی الله ها واغستلا الله تو فرمای زما بنده سوي الله خو په خپل پوهه دی باوجود د دې چې خلکو ته پدې کې د خوشحالي یو تعلیم ورکړي خوشحالي یو تربیت ورکړي زما بنده سوي وی الله ستا حمد بیانو ستا ثنا صفت بیانو الله رب العالمین او فرمائے اے فرشتو زما دی بنده له جنت کې کور جوړ کړي او د کور جنت کې د کور د پاسه وته ولي کوي وسموه بیت الحمد کور د ثنا صفت والا صبر وکړو الله دومره خوشاله شو صبر دې ته نه ویل کېږي چې تا باندې تکلیف او غم راغی او ته صبر نه کې او چې کله تکلیف ورځې تیرې شوې نو بیا صبر کې دې ته صبر نه وي بیا خو لازمن صبر کې به څه کولی نه شي صبر دې ته وایي چې په حالات د غم او مصیبت په ټیم کې د خپل سینه باندې برداشت وکړي او صبر وکړي دقې ته صبر وایي دقې صبر باندې الله خوشحالېږي
او د دقې صبر باره کې الله فرمایي ان الله مع الصابرین. الله فرمایي د داسې صبر کوونکو زه ملګری یم، د هغو سره زه ورسره یم. او عزتمندو که مونږ او تاسو لږ سوچ او فکر وکړو که نه، د صبر بدل الله ورکوي. د صحابو کې یو صحابي تیر شوی دی، مشهور صحابي دی، نوم یې دی بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ. د رنګ سپین بلال نه دی، د رنګ تور بلال دی. عرب نه دی، عجم دی، نږدې نه دی، لرې نه راغلی. مالدار نه دی، غریب دی. آزاد نه دی، غلام در غلام دی. خو بلال حبشي رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو، نو بلال حبشي رضی الله عنه دې ظالمانو ونیو چې وینیو د عربو په دغه سخته ګرمۍ کې په تودو شګو باندې دغه بلال حبشي رضی الله عنه سملو او سینه باندې ولا ګټ کې خودو، لوی تیګې پکې خودو، او د هغې وجود په بلال وی احد احد احد، زما الله یو دی، زما الله یو دی، زما د الله سره څوک شریک نشته. الله اکبر. عشق او محبت دغه ته وایي. لارو کوڅو کې به ماشومانو ته حواله کو، کاڼو باندې به ویشتو، بلال حبشي رضی الله عنه به مخکې روانو او ماشومانو به پره کلی و، او د هغې باوجود به دغه اواز او دغه صدا وه احد احد احد، زما الله یو دی، زما رب یو دی، زما الله یو دی. ټیک ته تکلیف یې تیر کو، سخت یې تیره کړله، لیکن رب ورته کم مقام ورکو، الله ورته کم مقام ورکو. فرمایي په اسلام کې د ټولو نه اولنی اذان، اسلام کې د ټولو نه دا موږ او تاسو کوم اذانونه وایو، اولنی اذان دا مقام رب العالمین بلال حبشي رضی الله عنه ته ورکو. تکلیف یې تیر کو، صبر یې وکړو، د صبر په بدل کې ورته رب العالمین دومره لوی مقام ورکو، دومره لوی عزت ورته الله ورکو. نو چې چا د تکلیف په ټیم کې صبر کړی دی، الله تبارک وتعالی هغه ته ډېر لوی مقام د هغې ورکوي او ډېر لوی اجر او لوی ثواب ورته الله ورکوي. اوس زما عزتمندو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرمائی خواب در باندې ازمیختون راولم. دنیا کی زندگی تیرے نو یو حال کی بنائی، یو حال کی صرف دا اللہ ذات دے. بیماری بم راضی، تکلیف بم راضی، مالداری بم راضی، غریبی بم راضی، غم بم راضی، مصیبت بم راضی، دا ټول برازی. او په دې ټول حالاتو کې به الله رب العالمین د صبر سوال کې، بے صبری به نه کې، او کته صبر نه کې نو ځان دې ګناهګار کو او د الله دې ایسه ونه کړل، د الله په څه وکړي. الله فرمایي خامخا تاسو باندې ازمیخ راولم، کله در باندې یره راولم، والجوع کله در باندې اولګ راولم، اولګم راځي، ونقص من الاموال کله دې په مال کې کمی راولم، والانفس کله در باندې مړی راولم، والثمرات کله دې باغونه چې کوم دی هغه هلاک کم. سبکه صبر بکه، نو چې صبر دې کو نو الله فرمایي وبشر الصابرین، زیر ورکه صابرینو ته. او چې کله مصیبت ورته ورسېدو، تکلیف ورته راغی، نو دو به دقه وایي چې مونږ د الله یو، الله طرف ته زمونږ واپسې ده، مونږ یو د الله او
او زبم الله طرف ته. نو زما عزت مندو کله انسان چې صبر نه کوي نو دا انسان ته قسمه قسم مشکلات جوړیږي، قسمه قسم حالات ورته راځي. او کله چې انسان صبر کوي د ډېر مصیبتونو ډېر تکلیفونه الله بچ کوي. چې مونږ تاسو بې صبري نه کوو، هر ټیم کې د صبر مظاهره کوو، د صبر. دویم مونږ تاسو ناشکری نه کوو، ناقدری او ناشکری نه کوو، هر ټیم کې د خپل رب نه شکر ادا کوو، ہر ٹائم کی دا اللہ نے شکر ادا کو. فرمائے قرآن مجید کی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرمائے کہ تاسو شکر ادا کو زب نورم سیوا کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرمائے کہ تاسو ناشکری وکلل زما عذاب سختے. ناشکری بنگے اس زمونگا بازی کمزور تھے ہی اللہ دیو باسی زمونگنا سوچانا تپوسو کہ لکہ زندگی دی سنگا تیرے گی بس یارا گوٹی گوٹی جون دینو اے بدبختا کوئی قمقلا تو کو بیوقوف ہے دا خبری کے سوکتا نا تپوسو کہ سنگئی یارا بس دس پیدا لکے لاندی زندگی دے تیری گی رو شرمی گی رب دی خبرو باندی. سوک دارن تپوسو کی سنگ گئی یارا دی زندگی نا خدا مرخ دے. سا عجیب جوابو نمونگی ذکر اللہ دی معاف کی. سوک دارن تپوسو کی سنگ گئی الحمدللہ الحمدللہ. بچی دی سنگ دی الحمدللہ. زندگی دی سنگ تیرے گی الحمدللہ. کاروبار دی سنگ دے الحمدللہ. صحت دی سنگ دے الحمدللہ. دے باندے اللہ خوشحالی دے باندے رب خوشحالی گی. شکر ادا کوا او کہ شکر نہ ادا کے نو دے علماء کی وہ عالم دے قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ سے دلو عالم دے امریکہ کی دے اگوی قرآن مجید کی اللہ فرمائے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگوی سادہ پختو کی بے دا مانو کو چی کم سڑے دے سڑی بچے نے جوڑی کنو بے دا اللہ عذاب سختے. شکر ادا کرو. خوراک تا میلاو شو خوراک خدو کنا خدے دا اعلی درجے دے و کدا ادنا درجے دے. دا خوراک نپس دعا ہوایا الحمدللہ الذی اطعمنا وثقانا وجعلنا من المسلمین. خوب نرا پاسی دی یو ورکوٹ مرگو دی آگے مرگ نا پس رب العالمین دوبارہ زندگی درک للا ہوایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. وہ بدی وسکلی زلط رچین سکون میلاو شو وای الحمدللہ. پرنجے دی وکو الحمدللہ. شکر ادا کرو. شکر بندے اللہ خوشحالی. وہ زما عزت مندو دا ټول جسم دے کنے دے انسان دا جسم دے دا انسان پا دے جسم کی کم سیس قیمتی نہ دے. اوز دستر کو قدر منگ تسا معلوم دے دستر کو قدر دڑون نہ تپوسو کا دڑون تلاٹ شا او تپوس تے وکا بائستا پا دنیا کی کم سیس خواہش تے دے بوئی چی زما یو خواہش ہم نشتا کچھ زما ستر کی ٹکوے. دا غوگونو قدر لاٹ شا دا کن نہ تپوسو کا سوک جی سناوری اگر نہ تپوسو کا بائستا سا ارمان دے دے بوئی زما یو ارمان ہم نشتا کچھ بدے پل غوگونو میں آوری در کولے شو. دماغ چی دا پا جسم کی اعلی نعمت دماغ دی عقل چی وطوے لے کی گی لوئی نعمت تے لاڑ سے لیونی نے تپوسو کا
نه لیوني ته دا پته لګي چې دا مې مور ده، نه ورته پته لګي چې دا مې پلار دی، نه ورته پته لګي چې دا مې ګاونډي دی، هېڅ پته ورته هم نه لګي. مجنون دی، دیوانه دی، پته ورته نه لګي. د چا خپې نشته، خپو باندې ګوډ دی، لاړ شه هغه نه تپوس وکړه. بهی ستا څه ارمان دی؟ دی به یو شیز مې هم نه دی په کار چې د خپې مې وې. عزتمندو کم کم به یادې، کم کم نعمت به یادې. دیو جبانی زما عزتمندو یو سړی و، هغه کوڼ و، کوڼ نو سخره بیمار شوی و، بیمار کورسۍ له ورتلو. نو دا سخره لږ د میزان نه سخ و سخ. نو دې سړي ځان سره دې زوم یې ځان سره درې خبرې جوړې کړلې. یار زه به ورته ویم چې څنګه یې؟ دی به وایي چې زه ښه یم. زه به ورته ویم چې الحمدلله، کومه دوایي خورې؟ دا دوایي خورم. کوم ډاکټر نه علاج کوي؟ دې ډاکټر نه علاج کوم. دې بیچارې چې کله د سخر تپوس له لاړو که نه، بابا جانه څنګه یې؟ خو د میزان نه وسخ، وایي مړ کېږم. وایي الحمدلله. کومه دوایي خورې؟ وایي زال خورم. وایي دقه صحیح دي. کوم ډاکټر نه علاج کوي؟ وایي د اسرائیل علیه السلام نه علاج کوي. وایي دقه صحیح دی. اوس زما عزتمندو هغه خو ډېر ښکلي جوابات جوړ کړي وو، خو غریب کوڼ و، کوڼ پته ورته نه لګېده. څومره لوی نعمت دی، قسم دی، څومره لوی نعمت دی. نن هغه نعمتونه چې الله را کړي دي هغه د الله فنا فرمانۍ کې استعمالېږي. زما ګاړی دی، قیمتي ګاړی دی، د لوی قیمت ګاړی دی. ما تاله درکو، تا زما ګاړی خراب کو، زه خفه کېږم که نه خفه کېږم؟ ګاړی یو ډېر لوی قیمتي ګاړی ما تاله درکو، تا خراب کو. هسې تاسو نه تپوس کوم، د سترګو غوندې ښکلی نعمت شته؟ نشته. هغه سترګې دې راواخېستلې او په هغې دې ګانې بجانې شروع کړلې. ګانې بجانو ته ګورې، نافرمانۍ ته پې ګورې، نو رب به نه خفه کېږي؟ الله به نه خفه کېږي؟ زما بنده چې ما تاله دومره قیمتي سترګې در کړې دي، اوس زما خلاف دا استعمالې، زما نافرمانۍ کې استعمالې، دقه ناشکري ده. ناشکري ده تخیل چې ناشکري څه ته وایي؟ دقه ناشکري ده. ناشکري صرف دې ته نه ویلې کېږي چې الله ستا شکر نه ادا کوم. دقه ناشکري ده چې رب العالمین د تا دا سترګې تعالی الله درکړي، یو بهترین نعمت الله درکړی چې څنګه الله غواړي هغه شانتي نه استعمالې. دقه ناشکري ده. دماغ عقل دل الله درکړی، اوس دا دماغ او عقل غلط سوچونه پکې، د بل مسلمان د تباہی سوچ پکې، د ظلم او د زیاتی سوچ پکې. دقه ناشکري ده. غوږونه الله درکړي لوی نعمت دی، دې باندې غلطي خبرې اوري، دې باندې کنځلې، ردې بدې، غیبت، بهتان، چغلخوري، غلطي خبرې پې اوري، فحش عریاني خبرې پې اوري. دقه ناشکري ده. دقه ناشکري ده. زبان الله درکړی، قرآن پې نه وی، ذکر پې نه کې، مز پې نه کې، ښه خبرې پې نه کې، غلطي خبرې پې کې، الله پې خفه کې. دقه ناشکري ده. دقه ناشکري ده. عزتمندو دقه ناشکري ده. شکر علما لیکي د شکر تعریف دا دی. شکر څه ته وایي؟ د شکر تعریف دا دی چې الله تبارک و تعالی کم نعمتونه تعالی درکړي دي، دا دی الله رب العالمین په حکم او چاهت مطابق استعمالول، دقې د شکر ویل کېږي. او دا د الله په نافرمانۍ کې استعمالول، دقه د ناشکري ویل کېږي. دا نن چې موږ په دې کورونو باندې کوم حالات راځي که نه، کله نا کله د کور کې د رزق کمی راشي، کاروبار کمی راشي، یا نور حالات داسې راشي، تاسو یقین وکړئ دا د ناشکرۍ په وجه باندې، صرف د ناشکرۍ په وجه باندې. پلار هم ناشکره دی او مور هم ناشکره دی او بچې هم ناشکره دی. عزتمندو دا قبیح صفات د ځانه وباسو. یاره کور څه نشته، نه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، هر ټیم کې الله شکر ادا کوه، الله مه ناراضه کوه، الله خوشحاله کا، رب خوشحاله کا. دنیا زندگی خو مختصر زندگی ده، روانه ده، چا انتظار نه کوي، هیڅ چا انتظار نه کوي. خوش قسمت انسان هغه دی
چې دې دنیا په زندګۍ کې خپل رب راضي کو، بس خپل الله راضي کو. د قیامت ورځ را روانه ده، یو سخت او خوفناک ورځ را روانه ده. دغه ورځ باندې ستا بیا هلته چالاکي په کار نه راځي، بیا هلته ستا دا پیسې په کار نه راځي، هلته بیا ستا قام او نسب په کار نه راځي. هلته چې په کار راځي صرف او صرف عمل به دې په کار راځي. دغه عمل دې مرګره د قبر هم دی، دغه عمل دې مرګره د آخرت د حشر میدان په ورځ هم دی، دغه عمل دې مرګره په دنیا کې هم دی. والله رب العالمین په چا ظلم نه کوي. الله رب العالمین ډېر کریم ذات دی، الله رب العالمین ډېر رحیم ذات دی. رب العالمین په خپل بنده باندې ظلم نه کوي. الله رب العالمین په خپل بنده باندې د اویاو میندو نه زیات خفه کېږي. خو داسې نه که نه ټول عمر دی الله نافرمانۍ کی، ټول عمر دی الله په بغاوت کې زندگی تیرو، سوچ فکر نشته به قبر را روان دی. یو داسې د وحشت ځای را روان دی، بیا هغې نه خو بچ کېدل نشته. ولې عثمان غني رضی الله تعالی عنہ قبر خواته ولاړ دی جاړي، دومره وجړله دومره وجړل حتی یبل لحیته، ګیره لمده شوه. د یو سړي چې ګیره لمده شي خو پوه شه که نه چې جړا ډېره وکړه، ډېره جړا ده. فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبکی وتبکی من هذا. تپوس کېږي عثمانه چې کله د جنت او د جهنم باز کېږي نه جاړې، قبر خواته جاړې. عثمان غني رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله اکبر، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي. قبر د آخرت د منزلونو نه اولنی منزل دی. چاته چې په دې کې نجات میلاو شو ټول اعمال به ورته الله آسان کړي، چاته چې په دې کې نجات میلاو نه شو ټول اعمال به ورته الله سخي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د عذاب قبر نه وساتي. هلکه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ته الله مقام ورکړو. پرون یو ځای ته بیان لته وم، بیګا ماسوتن بیان کې مې خبره کول، مې عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ته الله رب العالمین ډېر لوی مقام ورکړو. او بای کې مې یو خبره وکړله، مې یو ځل عثمان غني رضی الله تعالی عنہ حضور صلی الله علیه وسلم ته د روټۍ دعوت وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روټۍ ته روان دی، عثمان غني رضی الله تعالی عنہ بس شاته روان دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپو مبارک ته ګوري، د نبی علیہ السلام قدم مبارک ته ګوري. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم خپل مقام ته ورسېدو، صحابي ورته ویل الله نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عجیبه کار وکړو، تاسو قدمونو ته کتل، تاسو خپو ته کتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عثمان ولید کتل. عثمان غني رضی الله تعالی عنہ فرمایل الله نبی ډېر خوشاله وم، ډېر خوشاله وم، زما کور ته نن امام الانبیاء روان دی. الله اکبر، قسم دې خوش قسمتي ده که نه؟ د چا کور ته چې محمد مصطفی روان دی نه بله غټه خوشحالي شته؟ هغه نعت خان وایي که نه، د احد کاڼې چې کوم دی لالونو باندې ورنه کمه، د احد کاڼې لالونو باندې ورنه کمه. یو عالم بیان مې اورېدو، وایي زموږ علاقه کې یو سړی و، هغه د احد د میدان نه یو کمر راوړو. کمر وایي چې کله راوړو د کمر به روزانه خوله کول، داسې اوبه دي بتلې. وایي هغه کس ما ته راغی یا بل عالم ته ورغی، تپوس یې وکړو چې یاره دې سره څه وکړم؟ روزانه سحر را پاسم د دې کاڼې نه اوبه روانې دي. وایي ما ورته چې دا د کوم ځای نه راوړی دی؟ وایي راته وایي دا مې مدینې منورې نه د احد کاڼی دی. وایي ما ورته وایي چې دا کاڼی واپس ولېږه. وایي ما وایي چې ولې؟ وایي دا کاڼی جاړي، دا جاړي، دا واپس ورسوه. عزتمندو هغه پیغامبر، نو چې هغه پیغامبر د چا کور ته روان دی، هغه پیغامبر امام الانبیاء دی، امام الانبیاء. الله اکبر، داسې پیغامبر دی. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو ځل د شپې راغی نبی علیہ السلام. حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی علیہ السلام مدح بیان کړل، لنا شمس وللآفاق شمس. حضرت عائشہ فرمایي یو زمان نور دی، یو د خلکو نور دی.
وشمس خیر من شمس السما، او د خلقو د انور نه زمان ور خیسته دی. ولی فإن الشمس تطلع بعد فجر، د خلقو انور سحر نه پس راخیږي. وشمس طالع بعد العشاء، زمان ور ماسوتن نه پس راخیږي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام عثمان ولید کتله، وې د الله نبی زه نن ډېر خوشاله وم چې زما کور ته محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم روان دی. ډېر خوشاله وم. وای ما ځان سره عزم او قصد وکړو چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قدم شمارم او د یو قدم په بدل کې به یو غلام آزادوم. زما عزتمندو، هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د قبر غاړې ته دومره جاړي. موږ تاسو ته یو سفر را روان دی، ډېر اوږد سفر را روان دی. نو که موږ تاسو باندې غم راغی، د الله نه به د صبر سوال کوو، رب العالمین نه به د صبر سوال کوو، بے صبری به نه کوو. خدای دنیا کې دې ځکه تعلیم په ما دې غم راوستو. یا بعضې سړي داسې چې هغې ته الله پاک لوڼې ورکوي، زامنې نه کېږي، بیا دغه مقلتوب خبرې کوي خدای پاک نو دې بل سړي له زوی ورکوي جمال هم راکړه که نه. دا خبرې کول دا شریعت نه مني. دا خبرې دې باندې الله نه راضي کېږي. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم دی. یو سړی به د زبان نه خبره وباسي، د دې خبرې به دې ته پته نه لګي، به پې دومره ناراضه شي رب العالمین به جهنم فیصلې وکړه. یو سړی به د زبان نه یو خبره وباسي، د دې خبرې قدر و قیامت به دې ته پته نه لګي، رب العالمین به دا خبرې په وجه باندې جنت ته الله ورسوي. زما عزتمندو، داسې خبرې نه کول. ها وایا الله نه راغلی دی، د الله د طرفه راغلی، مونږ ټول د الله یو، ټول به الله طرف ته ځو، ټول به رب طرف ته ځو. دویم ناشکري نه کوو. هر ټیم کې مونږ د خپل رب شکر ادا کوو، هر ټیم، هر وخت، هر غړی، هر سکند د الله شکر ادا کوو. زما عزتمندو، یو سړي باندې بیماري راغله، تکلیف راغی، ناشکري دې نه کوي، بالکل ناشکري دې نه کوي، شکر دې ادا کوي. الله رب العالمین نه دې عافیت سوال کوي، الله رب العالمین نه دې آسانی سوال کوي، ناشکري دې نه کوي. بے الله دې کمې پیشې معاف کی. زنانه ذات ډېر ناشکر دي، زنانه ذات به ډېر ناشکر دي. څنګه ناشکر دي؟ اول چې اولاد نه، د اولاد لپاره دعاګانې کوي، خدای پاک اولاد راکړي. بیا چې ورته الله رب العالمین اولاد ورکړي، خیر یې ورته کوي. ولې کې خیر یې؟ خپل بچي ته ولې خیر یې کوي؟ دلته ورته خیر یې وکړي، خدای دې ټوکړې ټوکړې کا او خدای دې دیسي کا. دلته چې بیا ګوري ته الله دې کمې پیشې معاف کړي، ګاډي والے ټوکړې ټوکړې را دننه کړي. دې وجه باندې فرمایي کله چې انسان د خولې نه خیرې وځي، حدیث کې راځي یو ټیم داسې دی چې فوراً الله قبلوي، فوراً الله قبلوي. بیا د بچي نه خبر شي، بیا ځان ځمکې ته راچې مه کوه خیرې که نه. ولې خیرې کوې؟ دعا ورته ولې نه کوې؟ دا د مکې امام چې کوم د عبدالرحمن السدیس، د مکې امام دی، حرم شریف امام. چا دې تپوس وکړو وایي تا ته دا دومره لوی مقام الله درکړی د حرمینو شریفینو امامې، دا تا سره د چا دعا وه؟ عبدالرحمن السدیس ورته یو کارګزاري شروع کړله. وایي زما والده و مور مې وه، وړی غږله، وایي ما څه شګه راواخېستل، په وړو کې مې واچوله. دا مور مې ډېره زیاته غوسه شوله، هېڅ یې ونه وې، خو ما ته وی عبدالرحمن الله دې د مکې امام کړو، زه به څه ویم؟ دقه زما د مور دعا ده. بچی ورانه هم وکړو، دعا ورته وکړه، بچی خدای تا ته هدایت وکړي، بچی خدای تا په سمه لار روان کړي. خیرې ورته مه کوه، بددعایي ورته مه کوه، دا ناشکري ده که نه؟ الله در دومره ښایسته بچی درکړلی، ښایسته لوی نعمت الله درکړی دی، دا خیرې چې ورته کوې دا ناشکري ده. بددعایي ورته مه کوه. او دویم زما د پندو زنانه د خپل خاوند ناشکري کوي، د خپل خاوند ناشکري کوي. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله جهنم باندې ګرځېدو،
زیات تعداد زنانه ولیدو. حالانکه زنانه خو چې کوم دی نو ماشاءالله صدقې هم ورکوي، منځونه هم کوي، تلاوت هم کوي ماشاءالله. باوجود چې کوم دی زنانه کثرت سره زنانه زیاتې دي. تپوس کېږي دا ولې؟ دا د خپل خاوند د ناشکرۍ په وجه باندې. د نن نه 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې ټول عمر ورسره ښه وکه معمولي غوندې کمې ده نه وشو، تا ته به څه وایي؟ ما تا نه زندګۍ کې چتره خیر سي نه دی لیدلی. په دې باندې رب ناراضه شي، په دې باندې الله ناراضه شي. هغه ټول د خاوند هغه تاله حرام او حلال نه دي کتلي، تاله مخې ته ښودي دي، نن دا زبان ته استعمال کو د دقې ناشکرۍ په وجه باندې. نو چې دغه ناشکري دي وشي نو بیا ورو ورو په کور کې رب العالمین برکت ختموي، بیا د رزق کمی شروع شي. بیا الله دې نه کړي بیا داسې حال ته ورسي سوال باندې هم شروع وکړي. دا ټول د خپل عمل د وجې نه. رزق ته میلاو شو الحمدلله. څوک درته تپوس کوي بھائی زندگی دې څنګه تیریږي؟ الحمدلله. بچی دې څنګه دي؟ الحمدلله. د کورنۍ زندگی حالات دې څنګه دي؟ الحمدلله. کاروبار دې څنګه دی؟ الحمدلله. بس خوله دې ماتې کې د الله شکر ادا کړي. نو چې دا الحمدلله اگر چې په زبان سره لږ الفاظ دي لیکن رب العالمین په دومره خوشحالي کې ستا زندگی په الله جوړي. قسم دې زندگی دې په الله جوړي. یو سیز کمې به درته الله نه راولي، نه به د کپړو کمې، نه به د پیسو کمې، نه به د خوراک کمې، یو سیز کمې به الله نه راولي. دا څه چې کېږي ټول د ناشکرۍ په وجه باندې. دې وجه باندې عزتمندو حتی تر دې پورې په لار کې روانې او په خپه کې د ازغې لاړو ازغې بیا هم وایه الحمدلله. پته نه لګي چې څه مصیبت پر راتلو، څه تکلیف پر راتلو، رب العالمین په دې باندې بدل کو. دې وجه باندې زما عزتمندو چې مونږ او تاسو خپل زندگی جوړو، بعضې اعمالو باندې به نظر ساتو. داسې نه چې دغه اعمال زما د پاره د وبال ذریعه جوړه نشي، د نقصان ذریعه جوړه نشي. د صحت قدر لاړ شه هسپتال کې تپوس وکړه. کم خلک چې هسپتال کې پراته دي ورته وایي صحت څومره لوی څیز دی، تپوس د هغې نه وکړه. چاله چې رب العالمین پیسې ورکړې، حلال مال ورته الله ورکړی دی، لاړ شه غریب نه تپوس وکړه. چاله چې رب العالمین عزتمندو علم ورکړی دی، عزت ورته الله ورکړی دی، لاړ شه د هغې په مقابله کې د ذلیل نه تپوس وکړه. چې څومره شکر دی ادا کوو دونه بیا الله سیوا کوي، څومره ناشکري دی کول دونه بیا رب العالمین زما عزتمندو لاندې کوي. د دې وجه باندې عزتمندو بیان اصل مقصد دا دی، بیان صرف په دغه دوه خبرو باندې وشو. یو دا چې موږ او تاسو به د صبر مظاهره کوو. حالات پر راځي، حالات پر راځي، عجیب عجیب حالات پر راځي، د الله نه به د صبر سوال کوو، د رب نه به د صبر سوال کوو. او دا به راځي خامخا، دې نه زه بچ کېږم نه تاسو بچ کېږئ، دې نه بچ کېدل نشته. مرګونه به م راځي، غریبي به م راځي، بیماري به م راځي، دا د زندګۍ سره تړلی شوي خبرې دي، دا راځي، د دې نه څوک بچ کېدی نه شي. نو په هر حالت چې راځي بس دې ته سوچ کوه چې زما رب پسې خوشحالېږي، زما الله پسې خوشحالېږي، زما رب پسې خوشحالېږي. او دویم زما یې د پندو مونږ او تاسو ناشکري نه کوو. هر ټیم کې هر وخت کې د الله شکر ادا کوو، هر ټیم کې د الله شکر ادا کوو. چېرته داسې الفاظ استعمال نه کړو چې په هغې باندې الله ناراضه نه شي. عام معاشره کې خفه کېږئ، مونږ پښتانه روڼه عام زیات اکثریت په دا خبره وکړم. نن سبا دا یو رواج جوړ شوی دی، چا نه تپوس وکړه لکه زندګي دې څنګه تېرېږي، بس غوټې غوټې ژوند دې تېرېږي. نو دا خبرې مه کوئ، دا مه کوئ، په دې باندې الله خفه کېږي. چا نه تپوس وکړي لکه زندګي دې څنګه تېرېږي، مړه دې زندګۍ نه خو دا مرګ ښه دی. چا نه تپوس وکړه لکه زندګي دې څنګه تېرېږي، بس دا خو د سپي د لکۍ لاندې زندګي دې جو تېرېږي. دا څه ګډې وړې خبرې ته کوې، دا کمې خبرې ته کوې، دا غلط تربیت دی، دا غلطې خبرې دي، دې باندې الله خفه کېږي. مه وایه دا خبرې. که تا باندې تکلیف دی خلکو ته یې مه ښکاره کوه، تکلیف در باندې هم دی، خپل تکلیف الله ته ښکاره کا، خپل غم چا ته ښکاره کا؟ الله ته ښکاره کا. یعقوب علیه السلام بچی ورک شوی دی، یوسف علیه السلام الله ورته حسن ورکړی و، الله ورته ښایست ورکړی و. د خپل بچي پسې څومره جړل، هر ټیم به یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل، هر ټیم یې د یوسف علیه السلام پسې جړل، دومره وجړل. وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، چې سترګو یې کاه پرېښودو، دومره وجړله د خپل بچي پسې. ځکه دا بچی چې مړ شي که نه جو مړ شي، نو چې ژوندی ورک شي ډېر ګران کار دی، ګورې ډېر لوی امتحان دی. جړلی پسې بیا یوسف علیه السلام هغې ته خو الله ښایست ورکړی و،
کله چې جیل نه آزاد شو هغه زلیخا خلکو ته پیغور ورکړ او تا وایي د غلام نه مطالبه کړې وه. کله یوسف علیه السلام یې راوستو پردې نه اخوا کېنو دغه زنانې راوستلې چړې ورته ورکړلې فروټې ورته په لاس کې ورکړله. یوسف علیه السلام ته ویل خپل سر دې ورته راښکاره کړه. یوسف علیه السلام ته الله ښایست ورکړی. یوسف علیه السلام چې ورته داسې خپل مخ راښکاره کړو د الله نظام قرآن مجید ته وایم ما ګړد خبرې ته نه کوم. وقطعنا ایدیهن دا زنانه چې یوسف علیه السلام ته داسې وکتل که نه د پروټو په ځای باندې خپلې ګوتې ووالې. وی وقلنا حاش لله ما هذا بشر دا خو بشر نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو یو عزتمند فرشته ده دومره ښایست دومره حسن. د هغې پسې یعقوب علیه السلام جړل ما د بیان خبر مقصد دا دی چې خپل غم بچا ته ښکاره کوو الله ته به یې ښکاره کوو. نو چې کله د خپل بچو ورته دا خبره وکړل ای زمونږ ابا جانا ای زمونږ پلاره تا خو دومره وجړل چې ستا سترګو نظرم کا پرېښودو تا خو ځان هلاکت کې اچولی دی. نو پلار ورته یو جواب ورکو انما اشکو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. اے زما بچو انما اشکو بثي وحزني الى الله. اے زما بچو زه خپل غم تاسو ته نه ښکاره کوم الله ته ښکاره کوم. زه خپل غم تاسو ته نه ښکاره کوم. وحزني الى الله واعلم من الله زه خپل غم الله ته ښکاره کوم. رب العالمین سما په غم باندې پوهې دی زه خپل تکلیف تاسو ته نه ښکاره کوم. دې وجه باندې شریعت هم دا وایي تاسو خپل غمونه خلکو ته مه ښکاره کوئ. خپل تکلیف خلکو ته اظهار مه کوئ زما باندې دا تکلیف دی دا تکلیف دی. معامله د الله سره ساته بس. تکلیف تر باندې راځي معامله الله سره. الله تکلیف تا راوستې زما په تکلیف تا راوستې خدای ختمې به هم ته په دې باندې قادر ذات الله. خلکو ته فریاد مه کوه بیا به خلک بیا فریادیم کېدي. بعضې خلکو ته خلک فریادیم وایي دا دې وجې نه وایي بس چې چا نه مخې له ورځي فریاد کوي یاره دا داسې دی. څوک پکې د بچو نه ګیلې کوي او څوک پکې د کوروال نه ګیلې کوي او څوک پکې د ګاونډي نه ګیلې کوي او څوک د یو نه ګیلې کوي. بس عادت یې جوړ شوی دی چې چا سره کینی چې فریاد کوي چا سره کینی فریاد کوي. مه کوه فریاد خپل فریاد تر باندې راغلی تکلیف راغلی الله ته مخې ته کړه رب ته مخې ته کړه الله ته مخې ته کړه. دا به د عادت جوړ شي. کور کې غریبي د خپل غریبي چاته مه ښکاره کوه چاته مه ښکاره کوه. غریبي در باندې راغلی د الله په خزانو کې کمی نشته د رب نه سوال کوه. بیماري در باندې راغلی خلکو ته مه ښکاره کوه الله نه سوال کوه. رب بیماري دې م راوستې ښه کوونکی ذات هم تی. نو زما یې د پندو دا د شریعت اصول دي که په دې اصولو کې مونږ تاسو دننه زندګي تېرو دا د حضور صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي دا د صحابو زندگی ده دا د اکابرونو زندگی ده دا د فقهاو زندگی ده دا د اکابر علماو زندگی ده دا د دیندارو زندگی ده. په دې حالاتو کې دننه زندگی تېرول دا دنیا کې هم کامیابي ده آخرت کې هم کامیابي ده. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړه الله ګناهونه معاف کړي الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سمیع سماوله الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي. الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. خدای ریاکارۍ نه مو ساتي شرک نه مو ساتي بدعاتو نه مو ساتي منافقت نه مو ساتي حسد کینې بغض نه مو ساتي. الله د رحم د کرم عافیت معامله وکړي. څونه مسلمانان مړه دي الله د ټولو مغفرت وکړي. الله څومره ژوندي دي ټول په هدایت باندې راولي. خدای سمه لار باندې راولي. چا باندې قرضې خدای قرضونه اخلاص کړي چا څه قسم مشکلات ختم کړي. باران د رحمت لپاره دعا وغواړئ رب موږ باندې خیر او د رحمت باران ووري. الله موږ باندې خیر او د رحمت باران ووري. اخر وخت د افاق او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. سنت